کو په حسن او ځوانۍ خلاصېدل وې د مرګ نه الله نو سفیان به نن د مرګ نه خلاص شوی وي. ګورئ دی چې د کومې طبقې سره تعلق ساتي هغه خبرې نه کوو، او کم خلک چې دوی پسې خبرې کوي یاد ساته په اولاد کې هم داسې خلک پیدا شي. ګورئ ځکه دا د الله د سیړه یو مخلوق دی، ستا پکې څه کار دی. خبره مې دا ده کو چېرته د الله د سیړه د ځوانۍ د مرګ نه وی یا د فرشتو له دا اختیار ورکړی وی چې د ځوان نه به او ښایسته ځوان نه به روح نالې، نو یاد ساته سفیان په لونلي سب کې ولاړو. والد صاحب وفات شو، هغه غم ونیو او ورسره شکر های شو، شکر په ګردو باندې حمله وکړه او جناب یو څو ورځې سره زندګۍ کې یوه خبره ختمه شوه. نبي علیه صلات وسلام یو ورځ داسې صحابو ته ګورو داسې ودرېد څه وته یو لاس محمد رسول الله وسلم په سر مبارک کې خو دا بل لاس ډېر اوږد کو داسې وای دا پیژنې دا څه دي؟ صحابو ته وایي الله او د هغه رسول ښه پوهېږي. نبي اسلام ورته فرمایي الله دا وایي د انسان مرګ دی او دا امیدونه دي. مولانا اختر علي صاحب د کلونو پلان برابر کړی دی، خو پته نه چې د مولانا اختر علي صاحب به ماښام کور کې او که په قبر کې به دا زندګیانې دي. د دوی چې کوم ټیم دی ماشاءالله ټول ورسره ډېره منډه تړلې وواله، هر ځای ته ورسو هسپتال ته وغیره وغیره. خو چې کومې ساګانې په دنیا کې نه که نه هغه بیا ته په پیسو په منډو تړلو نشي اخیستی. غرض مې دا دی، خبرې مقصد مې دا دی مولانا اختر علي صاحبو ستا ځواني ده، خو په دې ځوانۍ چېرته ناز ونه کړي. ډېر زر به دا مرګ راځي او داسې راشي او داسې به دې چوت کي گویا خلک به وایي چې تا زموږ سره اړوي نه. الله